آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی صلی الله علیه وسلم د شق الصدر د واقعین رستا د خپل والدې محترم خواته راوستې شو. حلیمه ابي هغه ذمہ داری د خپل وګونه کوزه کړه. د دوران کې چې نبی صلی الله علیه وسلم تقریبا داسې د شپږو کالو دی او د نبی صلی الله علیه وسلم مور بیبي آمینه د خپل خاوند د زیارت او دغه د قبر د ملاقات لپاره اراده کوي مدینه ته ځي. هغه وخت ورته یثرب ویل کېده او د نبی صلی الله علیه وسلم والد محترم عبد الله صاحب د الته مدینه کې وفات شوی. نو دی وی چې الته زما نو د مکې نه ووته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یتیم بچی ور سره ده. یوه خادمه ده وینځوه د عبد الله بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته پاتې شوه. ایمن نومې ده او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وړوکوالي تربیت ورسېدې کړی دی. دا وه او د خاندان مشر ظاهره د عبدالمطلب صاحب و د نبی صلی الله علیه وسلم نیکه دا ورسره و. دیو چې کله روان شو دا تقریبا د مکې نه مدینې ته د 1500 خوشه کیلومتر مزل دی د نن سبا د کیلومتر په اعتبار سره. هلته مدینه کې په یثرب کې یو میاشت تقریبا د ایساره وه. بیا واپس راله. واپس چې کله راتله نو په لاره کې بیماره شوه. ابوانو مې ځای دی هغې ته چې کله راورسېده نو دې د مرض مزید برداشت ونه کړی شو او هم هلته کې وفات شوه. د الله پیغمبر ته شپږو کالو په عمر کې په داسې انداز کې وفات شو چې هم ابۍ د دنیا نه لاړه هم یې بابا د دنیا نه تللی دی او دغلته د هغې تجهیز او تکفین وشو. دغلته د هغې قبر په ابوا کې دی او وروسته واقعه را روانه ده انشاءالله. هلته بیا تفصیل وکړو فتح مکې په موقع او د خپل نیکه سره د عبدالمطلب صاحب سره مکې ته راغی. عبدالمطلب صاحب په دې نوسیټ ډېر زیات خفه کېده. ابن هشام لیکلی دي چې د خانه کعبې په سایه کې او په سوري کې به د عبدالمطلب صاحب دپاره کټ واچولی شو یا بستره د وخت مطابق چیر سو او ټول زامن به ورسره ناسو د دې بسترې یا د دې کټ نه چاپېره د ده سره به یو ځای څوک نه شو کېناستی د ده د اکرام او د تعظیم او د مشرۍ په خاطر. اسم د خلکو کې ادب و چې پلار ناسي زوی د هغه سره یو شان په کټ کې عام طور زموږ د پښتنو کې هم د ادب مخکې لږ ډېر و اوس کمیږي رو رو. الله دې رحم وکړي. خو بهرحال وای نبی صلی الله علیه وسلم کشر و د ده اوس ډېره مینه ونه وایه چې به راغی ډایرکټ به د سکې ناستو. وای د نورو ترونو به وي چې ګوره لږ کوز کې نه بابا ناستی. وای عبدالمطلب صاحب هغوی ته ووایي چې نه دی پرېږدی دا زما بچی دی د ده ځان له حیثیت دی دا به زما سره دلته کښېني. وای دی به د ځان څخه خصوصي کښېناو او د ده په دې شا باندې به داسې لاس راښکو او یو خاص حیثیت او دغه به دله ورکړه ځکه چې دی د هغه بچي زوی دی چې هغه په دنیا کې نشته نو د هغه په سترګو باندې ورته ګوري. خو افسوس دا دی چې دغه مهربان نیکه هم چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم عمر 8 کاله 2 میاشتې او تقریبا 10 ورځې شوې وایي نیکه یې وفات شو په مکه کې. خو د عبدالمطلب صاحب د خپل وفات نه مخکې خپل بل زوی چې د هغه ابوطالب نوم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل مهربان تره دی هغه ته خاص وصیت وکړو چې ګوره خبردار د محمد با صلی الله علیه وسلم به ډېر خیال ساتي. کله چې ابوطالب صاحب وفات شو نو حقیقت دا دی چې دا عبدالمطلب صاحب نو ابوطالب صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم په تربیت او په کفاله باندې انتهایی درجه خیال ساتلی دی. د خپلو بچو نه زیات د ده خیال وساتو او د ده به دومره احترام کا او د ده به دومره اکرام کا
چې تقریبا د 40 کالو نه زیات دی ساتلی دی او هیڅ قسم څه بوج او څه دغې په ده باندې نه دی اچولی. هر وخت یې ملګرتیا حمایت په ده باندې خرچي او د ده په سر باندې یو لویه سایه الله تعالی د ابوطالب صاحب مقرر کړ. ابن عساکر رحمت الله علیه لیکلی دي چې کله مکه کې قات شو یا به باران نه کېده خلک به راغی ابوطالب صاحب ته به وي چېرې ته څه د باران دپاره زموږ دپاره سوال وکړه دعا وکړه ځکه دا د مخکې نه داسې یو د دعا خاندان و یو برکتي خاندان و. وی ابوطالب صاحب به نور هم څه ماشومان د ځان سره راوسته او دا محمد صلی الله علیه وسلم به د لاس نه نیولی و او الله ته به سوال وکړو. په اسمان کې به سره ورګز نه وه هم به ایسته چې دی نو باران شروع شو ورګز به د چرتې نه راله او داسې باران به وشو چې د هغې په نتیجه کې به دا خوړګۍ وبهیدې او داسې شینکي او داسې چې دی نو بوټي د وخت مطابق هر څه چې و هغه به وشو د خلکو کار او ګزاره پې برابر شوه. دیو جن ابوطالب صاحب به د دې وراره دا کمال مانه چې دا باران چې به مونږ کېږي دا د ده په وجه کېږي د ده په برکت کېږي او الله عز وجل په ده باندې خصوصي مهربانه دی ځکه دا باران کوي. د ده په باره کې به یو شعر وي وابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمة للارامل. مطلب دا و چې دا داسې یو سپین او داسې یو بېداغه انسان دی چې وریځ هم د ده په خاطر باندې اوبه راوروي. د خپل فکر مطابق د هغه وخت مطابق دا شعر ویلی دی ځکه چې دی د یتیمانو د کونډو د رنډو آخري مداوا د آخري دارو درمل. په دې دوران کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 12 کالو ته ورسېدو څه میاشتې د پاسه نو ابوطالب صاحب شام ته تجارتي سفر باندې تلو دی د ځان ثبوتو. بصرا نومې ښار دی هغه زمانه کې د روم د بادشاه ماتحتو د قیصر روم خو اصل کې و عربو. نه هلته چې کله دی ورسېده حوران نومې ځای یې کلی دی په هغه کلي کې نو بحیرا یو راهب د عیسایانو د مذهبي مشر ته به وي جرجیس نومو خو بحیرا په لقب باندې مشهور او دا قافله چې هلته کله ورسېده وایي هغه بحیرا راهب په خپله راووتو او راته په دې قافله کې نظر اچاو وایي چې کله د ده خواته راورسېدو وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس یې ونیو او بې سخته دا کلمات ووایي چې هذا سید العالمین دا به د ټول کائنات او د ټولو مخلوقاتو مشري او دا استاد د رب العالمین او دا هغه شخصیت ته چې الله تعالی به د ټول انسانیت او د ټول مخلوقات لپاره رحمت را لېږي. و ابوطالب او نور مشرانو په قافله کې هغه وی چې تا ته څه پته ولګېده چې دا دومره کمالي ماشوم دی. و هغه وی چې انکم حین اشرفتم من العقبه و تاسو چې کله په دې کنډاو باندې راوختئ نو داسې یو کاڼی او داسې یو بوټی نه و مګر هغه په سجده باندې پرېوتو او دا کاڼی او بوټي چې کله په سجده پرېوځي نو زمونږ کتابونه دا وایي چې دا نبي ته په سجده پرېوځي دا بل چاته نه پرېوځي دا د آخري زمانې پیغمبر دی. او دویمه دا چې د ده په دې شا باندې د نبوت مهر دی تاسو دا نه پېژنئ دا زه پېژنم. او موږ په خپلو کتابونو کې چې کوم صفت د آخري نبي اورېدلی دی نو هغه هم دقسې دی. وایي بیا یې د دې ډېره ښه مېلمستیا وکړه او ابوطالب صاحب ته ووایي چې ګورې خبردار دی شام ته به ونه ځې ځکه هلته رومیان دي هلته یهود دي ډېر خطرناک خلک دی خراب خلک دی که دی وپېژني چې دا هغه پیغمبر دی نو هسې نه چې مړي کېدله. ابوطالب صاحب چې دی نو په خپله خو شام ته لاړو ځکه تجارتي غرض باندې تللی خو دی د څه نورو خادمانو نوکرانو سره مکې ته واپس راولېږه. په دې دوران کې مکه کې یو جنگ وشو او هغه جنگ ډېر خطرناک جنگ و. بنو کنانه او بنو قیس دوه قبیلې وې د هغې په منځ کې د وکاس په بازار کې څه مسله راغله په هغې ونښتو د هر طرف نه چې دی نو په هغې کې نیزې او دارنګې تورې وچلېدې او په دې کې چې دی نو د قریشو خلک چې و نو د هغوی هم په دې جنګ کې حصه واخسته خو بیا په صلح باندې د دواړو فریقینو چې دی نو دغه وشوه اتفاق وشو چې صلح به وکړو او چې د کم طرف نه ډېر مړي شوي دي نو بل طرف به د هغې دیت ورکو. په دې باندې اتفاق وشو هغه جنگ ختم شو خو نبي صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې شریک و په دې کې حصه اخیستې وه او نور خو څه نه کول عملي جنگ خو یې نه دی کړی خو ترونو له به صرف غشي برابرول غشي به ورکول
مطلب دا چې د کور کلی علاقې کوم دي یو سرګرمي و د غینه د الله پیغمبر بار شوی نه دی پای کې باقاعده حصہ غستا دا سړی غټو کارون ته تیاری دا یو قسم تربیت ته بیا د دې سره بل یو کارو شو د کارو شو چې د قریشو د خپل خلک خاندان خلک راویوځي شو وی وی چې مونږ یو معاهده کوو باغی کې بنو زهره او بنو تیم او بنو هاشم او بنو المطلب دا قبایل د قریشو راجمع شو وی وی د عبد الله ابن جدعان په کور کې دا مشهور دغه وخت قریشو د عمر په لحاظ مواسم په قابلیت کې نو د په کور کې دا معاهده وکړه او په دې باندې اتفاق وکړو یو د قومي فیصله وکړه چې کم په مونږ کې مظلوم وي مونږ به دغه مظلوم مدد کوو تر څو پورې چې دغه ظالم نه ورله بدل نه اغسته په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم شریک دی او چې کله وروسته د الله پیغمبر شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن هشام لیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې د عبد الله ابن جدعان په کور کې کما دغه معاهده شی وزبه کې شریکو ما او چونکه دا یو خکارو نه دی و جنازم کمال په سوک سرو خان نه کيم پیدا نو ورکوما د دې وجنه او په اسلام کې پرس کې دسی او موقع راشي نو زب ضرور چې دنه دسی کار بیان کوما ځکه دا یو سوشل سرګرمی وا یو معاشرتی چې دنه د خیر یو کارو د دې فائدہ دار وته چې زبید یو قبیله وا داغه یو کسو مکه ته راغې سامان راول عاص ابن وائل السهمي یو کس ته هغه ته واغستو پیسې نه ورکولې دغه کس چې دنو ډیرو خلکو ته ویل کدا کس ته زما زیاتې کوي خو بهر حال اچا ولا چې دنو دا حق نه ورکاو وای د ابو قبیس غر ته وختو او په زور څه شعرونه وی چې پاغي کې د دې سړی د دې ظلم چې دنو هغه راخاره کا ځکه دغه څه بل ساتیار نه وای په دې کې زبیر ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو هغه چې دینو لاړې او وی چې لکه دا سم مسله ده و چې کله هغه قصه وکړه نو وی راغې د خلک راغونډ کړو دا معاهده وکړه او د دې معاهده په نتیجه کې په عاص ابن وائل پس ورله او دغه نه په زور د هغه زبیدی کس د هغه قبیله ولا کس هغه حق واغستو دا یو سوشل اکټیویټی وا یو ډیره خسر ګرمي وا د الله پیغمبر په دې کې هم چې دینو شریک شوی دی او په دې کې حصہ غسته ده د دې سره د نبی صلی الله علیه وسلم عمر مبارک چې کله 15 کال شو نو په دې سلسله کې شام ته په یو تجارتي سفر کې لاړو مال د دې یو زنانه ویول چې داغه نوم د خدیجه رضی الله تعالی عنها بنت خویلد د پلار نوم دی ډېر مالدار و د سلوختو کال و دوه خاندان مخکې مړو وس دی وخت کې کونډه و ابن اسحاق لیکلی دی چې دل الله تعالی د مکه په زنانو کې مالداری ورکړي و شرافت ورکړي او یو لوی خاندان مو دا به خلکو ته وی چې ته زما د مال وې سال ته خرج کړه دا غزنه مال راوړه او په مزاربت باندې چې پیسې به ورکولي او خلکو به چلولي ځکه قریش عام طور کاروبار چونه تجارت وی بیا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او ته معلومه شو چې دا په خبرو کې رښتینی دی او په اماناتو کې چې دینو ډیر زیات امانتدار دی نو وی ورته وی چې زما د مال وېسه شام ته ولته چې دینو خرج کا وی په دې کې وسه یو غلام او د خدیجه رضی الله عنها میسرونه میره او نبی صلی الله علیه وسلم دا افر قبول کوي زه صحیح ده و چې کله واپس راغی نو ډیر لوی غټه ولا راوړه چې کله غټه راوړه خدیجه رضی الله عنها غلام نه تاسو کو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق په لار لیدلی او امانت ولدل او برکت ولدل نو ډیر زیات چې دینو هغه کمالات ورته بیان کړو نو خدیجه رضی الله عنها ډیر زیات متاثر شو چې کله دا متاثر شو نو په خپل د خپل زنانه په تر باندې وی چې دا ډیر ښه انسان دی او ته تلک سوال بینت وکړه که زما سره نکاح وکي حال درې چې 15 کالو نوجوان دی او په خپل د سلويخت کالو یو پوخ عمر ولا زنانه ده د نبی صلی الله علیه وسلم د ترونو سم په دې سلسله کې خبره وشو او دا کار نفیسه بنت منبه یو زنانه وا د خدیجه رضی الله عنها په دوستانو کې و د هغه ملګری و هغه ولا دا ټول چې دینو جرګه مرګه برابر کړه زنانه به ډېری او خيار یې ډېری زیاتې پوي نو
نبی صلی الله علیه وسلم د ترونو سو د کور د خلکو سره مشوره وکړه په دې کې چې دنه د بنو هاشم او د مزر د قبيله ځکه چې د خدیجه رضی الله عنها قبيله مزر و د دې مشران کېناست او باقاعده 2 میاشتې تقریبا د دې واقعینه د شام دراتلو نه وروسته د خدیجه رضی الله عنها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې نکاح وشو او په دې دوران کې د عمر 30 کال دی دا چې تر څو پورې و نبی صلی الله علیه وسلم بل واده نه دی کړی او دا د دلیل لري د خبره چې د الله پیغمبر د څومره عفیف او پاک دامن انسانو ځکه بعض غیر مسلمان دا اعتراض کوي چې د پیغمبر د مسلمانانو ډیر ودونه کړی دي دا ډیر شهوت والا او نعوذ بالله من ذلک نو زمونږ د دین اسلام چې کومه پیروکار او منون کړي علما دا غیر ډیر خسته جواب کوي هغه دا ده چې دا په دې بنیاد نه چې د الله پیغمبر شهوت نعوذ بالله زیاتو د الله پیغمبر په عین ځواني کې د اصل وخت کلنی د ځان نه 15 کاله مشر زنانه سره نکاح کوي داغه د پر د عام او پیغلو څخه کمو خو بهر حال دا د دلیل چې ډېر پاک انسان او چې تر څو هغه ونه بل نکاح نه دی کړي د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم ډېر نکاحونه دغه نور شرعي حکمتونه دي دغه نور فائدې وي ان شاء الله غبرسته وایو د خدیجه رضی الله عنها ول الله تعالی ډېر اولاد ورکو څومره اولاد چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا ټول د خدیجه رضی الله عنها الله تعالی پیدا کړی دی سوا د ابراهیم نه د ماریه قبطی بچو او نور بچی سلور لونو 2 سامان د خدیجه رضی الله عنها پیدا شو قاسم مشر زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې د نبی صلی الله علیه وسلم کنیه وا ابو القاسم صلی الله علیه وسلم بیا تبل لور و زینب رضی الله عنها رقیه رضی الله عنها رقیه ام کلثوم رضی الله عنها فاطمه رضی الله تعالی عنها الزهراء او کشر زوی عبد الله دی عبد الله تو طیب او طاهر هم نبی صلی الله علیه وسلم وی د لقب ول ورکړی شوی دا بچی خو په وړوکوالي باندې وفات شوی دی او لونه ټولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې لوی شوی وادم شوی لیکن ټولې وفات شوی سوا د فاطمه رضی الله عنها اغم چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو شپږ میاشتې پس هغه وفات شو نو دغه یو د نبی صلی الله علیه وسلم نورسته پاتې شوی او نور ټولې دغه په ژوند باندې وفات شوی دي یو بل اهمه مسله چې رااله هغه دا وه چې خانه کعبه د مکې د دغه شرک په زمانه کې د مکې د قریشو خلکو چونکې هغه د مکې خدمت کاوه نو مکه چې ونه د په خو زمانه نه چې کومه جوړه ونه په دې کې غټ غټ کمرې ویلان دي په دې ډي پی سي کې یا پر بنیادونو کې چې کله به خړګي ملګي را لین نه خوري موري ول نه دي یو قسم لا بيخي په دغه ولاړه وا نو یو کمرې هم غټي وي بلکې اور غړي نو ډېر ممکن د څوک نقصان هم وکي نو فیصله وکړه چې دا دوباره جوړاو خو شرط دا ولګاو چې په دې کې به حرامي پیسې نه د سودونو دارنګ د بدکارو د ظلمونو پیسې بنئ حلال پیسې وي ولید ابن مغیره او کسته وی چې د زړه کعبه به سو قرانه کې اسیم یریده د الله کور دی ابرها تازه الله غر کړو هغه قصې خلکو ته یاد ویل ویاسنه مونږ په خنیت باندې ورانه خاص نه کوم د بد شي وای چا لاس نشو وروړي ولید ابن مغیره او کسته وای هغه داغه وخت زمانی یا جبل یا مثال په تور باندې داسې د گینتری ټیکم وغیرہ څه شی معول وت عربی کې وی غیر واغستو وی چې اللهم لا نريد الا الخير یلا مونږ د خیر په نیت باندې دا کورس پړو بیا به جوړو یلا مونږ په دې باندې مونږ منی سي دا مطلب یو وی بیا حجر اسود طرف او د بل طرف چې دغه کو د غټي وسته نو سچل ونه شو نو خلک ډاډه شو استورله او خانه کعبه اوس پړدا بیا په قبیلو باندې تقسیم کړه اره قبیله د خپل حصے غټي راغونډ کړي او پاغه باندې دیوالونه ووال خدا اوس چې کوم حکیم بار طرف ته نو دا طرف چې دین نو دای په ګراګر کړو خو بیا غ خرچه کم شو نو دا طرف بیا اوس پړډو هغه دیوال دی نیمه لراول نو دا کعبه په اصل کې سلورګټ نه ده د دې یو طرف ته ګول شکل کې ده دوه ګټونه خدا د خرچې د کمی په وجه د دیوال دی نیمه لراول نو دی وجه نه دا سلورګټ پاتې شو په هغه سلور ګټونو باندې دی هغه جوړ کړه او چې حجر اسود تر ورسېدا نو غټ اختلاف راغی چې دا کانه برکتی کانه نه دا وسوک سلور شي 15 شپې په دې تیری شو سو فیصله نه کېدا هر قبيله وی چې دا بزلګو مهر خیل او هر چم او خاندان وی ابو امیہ ابن مغیره المخزومی او کسو مشر وبدیو کې هغه وی چې لکه دې شکار دی چې سبا سو کول راغی عقب دا فیصله کوي چې سوک په لګی وې سبا لګ د الله شانو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول نو مخ کې د کعبه صحن تراغه
او ټول چغې کړې چې هلکه صادق او امین ناغې بس دی به دا کار وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم څادر راواغستو، هلکه څادر راکئ. څادر کې هغه کاڼی کېښودو، دا مشران یې راغونډ کړو، د هرې قبیلې مشر وي دا ونیسئ. هغه اوچت کو، په خپلو لاسو یې راواغستو، په دیوال کې فټ کو. الله سعادت هم دله ورکو او د ټولو مشرانو هغه جګړه هم ختمه شوه. الغرض نبی صلی الله علیه وسلم دا واقعا په دې طریقه الله تعالی د په برکت او په مخ باندې دغه عظیمه چې دینو جګړه ختمه کړه. د دې سره سره د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند عموما دغه چې د تنګۍ او مشکلات پیراله، چیلې سره ولدي، بيزي سره ولدي، بنو سعد کې هم سره ولدي، کوم ځای چې پي خوړو، او دلته په مکه کې هم سره ولدي، د خلکو په بیه باندې به پیسې سره دغه بيزي او غړي بيزي به سره ولي. او د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند الله محفوظ ساتلی دی. د کعبې د ګټو دراوړو په موقع باندې یو موقع داسې شو، عباس رضی الله عنه ورته وویل دی ترۍ چې دا څادر دا لنګ دی اوږو ته چوت کا، خیر دی ته ماشوم یې دومره مسله نه ده. نو د چې څنګه لنګ چوت کو په دې کې هېڅ طرح پرېوتو او یو چغې کړه، پورې یې وویل چې زما لنګ زما عورت ښکاره نه شي. دا د هغه وخت نه چې خلکو دا تصور هم نه و. الله تعالی خپل پیغمبر محفوظ ساتلی دی، پاک یې ساتلی دی. دا د مکی د دور د نبی صلی الله علیه وسلم اهم چې دنو احداثو د ځوانۍ د دور وروسته چې کله پیغمبري ول ورکوي نو د هغې چې کوم تفصیلات ان شاء الله په آینده درس کې به وایو. الله عز وجل دې موږ له د خپل پیغمبر په سیرت باندې او د هغه په نقش قدم باندې د تلو توفیق راکړي. الله عز وجل زموږ دا ناسته قبوله کړي. الله زمونږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره دعاګانې د خیر دي زموږ په کیسه وکړي، د هغه په پرامینو په تعلیماتو باندې موږ له د عمل او د تګ او د تلو توفیق راکړي. الله عز وجل دا رمضان مبارک ساعات زموږ دپاره د خیر او د رحمت وګرځي. الله زموږ دپاره د مغفرت وګرځي. الله موږ پکې د جهنم د اور نه بچ ساتي. الله د نبی صلی الله علیه وسلم په ژبه مبارکه چې د څومره شرونو نه پناه غوښتی شوي ده، الله موږ د ټول د هغې نه بچ ساتي. الله چې څوک هم دا درس اوري، الله عز وجل د هغوی په حال رحم وکړي، د هغوی رمضان او روژې قبولې کړي، زموږ د ټول نه قبولې کړي. په اندرون ملک او بیرون کې چې څومره زموږ رونه دي، مسلمانان دي، د هغوی چې څومره مشکلات دي، الله تعالی د ټولو مشکلات حل کړي. الله د ټولو مشکلات حل کړي. الله د ټولو مشکلات حل کړي. وصلی الله علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.